وروړو چې څنګه تاسو له پته ده چې دې نه مخکې ټي ایم ای فنډونه وو زموږ 3 تحصیل لري نو هغې کې نو شهره چې کوم دی نو مکمل اګنور کا موږ له 1 روپۍ رانه کا اوس یې را سره په سیلاب کې دا کار وکړو دا زما بېعزتي نه ده دا چې دې نه کوم 15 ایم پی ایګان پاس شوي دي نو دی د خپل ګیروان کې وګوري دا د دی بېعزتي ده دوه زموږ ایم این ایګان دي زموږ ایم این ای صاحب چې کوم دی په پښتونګړۍ کې مو نه ګرځېدو هلته ولا یو انجینر سکندر اسد مقابله کې ولاړو چې پرون ویډیوګان ما شریک کړي دي نو هغه ټوله ورځ او شپه منډه مو واله او نن مو وایي او زموږ ایم پی ایګان صاحب وده دي په کور کې بعض زموږ ملګري په کلي کې که خفه کېږي خفه دي شي هغه هم وایي زه صدر یم او زه نایب صدر یم نو هلکه تاسو خو مونږ نه لیدلی دا خو ستاسو ډیوټي ده دا خو د حکومت ډیوټي ده دا کم از کم 250 جرب ته چې په 20 کې ضرب ورکې نو دا د 60-70 کروڑو روپو غنم چې کوم دی زموږ د خلکو خراب شو د ټول پیرپایي د څه د وجې د حکومت د ناقص پالیسۍ د وجې دیوال یې جوړ کړی دی چې کم جوړ دی ټولو کې غټ غټ سوړي دي نو موږ انتظامیې ته وایو چې راشي لومبی دا ټیک کړي بل زموږ 3 رابه هلته نه راغلي دي 3 واړه رابه چې کوم دي خلکو بند کړي نو دا ځمکه چې کوم ده دا د پیرپایي د خلکو د ټولو مشترکه ده دا داسې نه چې یو سړی دی او هغه سټې ایښتې ده او د هغه د سټې د وجې د ټولو خلکو ته نقصان رسي نو مونږ انتظامیات هم ریکویسټ کوو او مونږ چې کوم دی دی ته وایو چې مونږ افسرزاده کې واچوئ دا ریکویسټ مونږ ایم پی ایګانو له کوو تاسو کور کې وده یئ خوبونه کوئ زموږ خو 3مه ورځ ده زموږ همدغه مطلب دی ذریعه معاش دی دا زموږ میربشر خان ولاړ دی ټولو کې غاټه ځمکه 200 جریبه ځمکه د ډوبه ده او تاسو کورونو کې ملاس یئ ستاسو ډیوټي څه ده تاسو له راوټ خلکو دې دپاره درکړی وه چې تاسو چې کوم دی پیرپایي مکمل اګنور کوه نو مونږ انتظامیې لم وایو مونږ پی ایګانو صاحبانو لم وایو مونږ وزیر اعلی صاحب لم وایو که تا زمونږ دا نوم په دې کې وا نه چولو نو د پیرپایي خلک دې له تیار دي مونږ به له پیرپایي روډ بلاکو ډېره مهرباني الله مو خوشحال اوسه بسم الله الرحمن الرحیم بس زمونږ اوریدونکو تاسو ته خبر دی چې لکه دلته کې وچ په موچه دا ډیم جوړ شوی دی او دا سیلاو دونه زیات دلته کې راګیر شو چې اوس د دې بالکل د وتو اصلار نشته د ډیزایننګ والا مسله پکې راغلی ده او بل دلته کې دا چې کم پروټیکشن والې کړی دی دا هم ډېر زیات کرک را کرک شو کم چې د دې مین اوټ دغه دی اوټ وی ده په هغې کې دونه کرک راغه چې یقینا چې که دې نه پس په یو ځل داسې اوبه بیا لاړې نو دا پول به هم کینی نو د دې لږ چیک اینډ بیلنس پکار او دغسې که دا دوباره د دې نور چې کوم دا وړاندې دا دیوال جوړ شوی دی هغې کې هم داسې دراړونه راغلي نو دا خو دونه اربونه روپۍ په دې ولګېدې دونه غټ اسټیمیشن په دې وشو نو موږ ته پکار دی چې لکه د دې لږ ریپیرنګ وکړي او د دې دا مټیریل دوباره صحیح استعمال کړي ډیزایننګ کې لغونې چینجز راولي ځکه دې اړخ ته بیل ډیم جوړ شو دې خوا بیل جوړ شو نو د دې اوس حل څه به روځي دې خوا 1.5 کروڑ روپو هندوانو والا ته نقصان ورسېدو خواران پریشانه دي دې خوا ټول غنم بمبلو نه بر هم په یو فوټ اوبه ولاړې دي نو د دې نالې فایده یا د دې ځمکو خلکو ته هېڅ دغه فایده ورنکه د دې به هله فایده وي چې دې کې لاندې پایپ لایننګ کړی او د دې نه مو اوبه وتې او د هغې نه مو اوبه وتې نو بیا به د ډیزایننګ باندې دوباره لږ د دې ریویو وشي نو بیا به ډېره ښه وي ډېره مهرباني